دا ذوالفقار احمد نقشبندي صاحب چې وفات شو د به وی دا الفاظ لیکل چې خلک یو بل ته لیکي چې آی لو یو ما تا سره محبت دی دا الفاظ وی کدا د الله نه علاوه غیر الله ته ولیکل او الله دغه ټیم اعلان وکړو چې زما د دوستانو نه فهرست وباسي زما د دوستانو د فهرست د نه وباسي ځکه ته بل ته ولیکل چې آی لو یو زما تا سره دوستانه ده بل ته وی زما تا سره پیار دی زما د دوستانو نه د دنوم کټ کوي دی بس قیامت پورد الله ته مخامخ شي الله درته وایي چې تا خو ما سره ما ته لیکلي نو چې آی لو یو تا خو بل ته لیکلي چې آی لو ورشه هغه سره دوستانه وکړه هغه به اخلاص زما د دوستانو په فهرست کې خو ستا نوم نشته ځکه تا خپله نوم کټ کړی دی نن موږ د هر چا سره دوستانه کړي یو دوستانه مو نه ده کړې نو د الله سره مو دوستانه نه ده کړې د دې وجه نه د دنیا پریشانۍ د دنیا پریشانۍ یو عالم لیکلی وی د سر درد دا په سر باندې د سرو زرو تاج سره هغه نه صحیح کېږي دغه شان دی د زړه درد او د زړه پریشانۍ دا د بدن د پاسه اعلی اعلی کپړو سره دا نه ختمېږي دا د زړه کې دننه څه چل کول پکار دي لکه هلته سر کې دننه چې څه چل کول پکار دي یا ورته ګولۍ واچوي یا پې دم واچوي نو سر کې دننه څه خبره لاړه شي نو هغه سر درد ودرېږي د سرو زرو په تاج باندې د سر درد نه ودرېږي دغه شانتې د بدن ته سکون دا په اعلی لباس نه میلاویږي په اعلی مکان نه میلاویږي په اعلی ګاډي نه میلاویږي د بدن کې بدن نه څه چل کې د بدن کې بدن نه د الله دوستانه پیدا کې د الله تعلق د الله محبت ته پیدا کې حدیث مبارک کې راغلی چې د بدن کې یو ټوټه ده کاغه صحیح شوه ټول بدن به صحیح شي یا درې پیرې حضور فرمایل الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب خبردار هغه زړه دی خبردار هغه زړه دی خبردار هغه زړه دی نن زمونږ زړه کې غیر الله وي او بیا چې کوم دی نو بلا را سره مال وي پریشانیان نه ختمېږي مالدار ډیر دی خو د مال نه لطف اندوز خلق هغه دیندار دي مالدار ډیر دی مال بیل شی دی او د مال نه لطف اخیستل او مزه اخیستل دا بیل شی دی هغه دیندار واغشته ای سره مال کم دی خو د ژوند نه انجوای واغشته د ژوند نه مزې واغشتې دین د برکت د دین د برکت نړه کې یو الله موجود دی بدن کې سکون موجود دی ځکه د الله تعالی طریقې پکې موجود دی کم بدن کا هر ځای ته ورسي سپوږمۍ ته سیزدانان ورسه سیاراتو ته وختېده خو لیکن سکون میلاو نه شو ځکه الله یې ملګری نه کړو د الله سره دوستانه جوړه نه کړه الا ان اولیاء الله الله وایي زما دوستان هغوی باندې به خوف و خطر نه وي آینده کې زما وروڼو مونږ هر څه وکړو خو د الله سره مو دوستانه هغه جوړه نه کړه په دې خپله زندګۍ باندې د انسان سوچ وکړي کیدي ني ځان سره زه چېرته روان یم زما سفر کم خوا دی چا سره زما ملاقات دی کمې ورځې ته زه مخامخ کېدونکی یم ټول وعظونه او نصیحتونه ډېر کېږي وعظ او نصیحت هغه دی چې تا خپل ځان ته باقاعده یو خبره ونیوه او په هغې باندې عمل وکړو دغه لوی وعظ او نصیحت دی د واعظ د وعظ نه تا ته هېڅ فایده نه میلاویږي هسې به چسکې اخلي د تقریرونو تا ته هېڅ فایده نه میلاویږي تر هغې پورې چې عمل نه وي راغلی یو انسان دی دا سوچ وکړي کیري ني زما چا سره ملاقات دی زما دا ژوند چېرته روان دی دا خشته خشته خلک چېرته لاړه واپس څوک رانله نه به راشي نه راغلي دي نه به بیا راځي زه چېرته روان یم چا سره به ملاقات کوم ولې د الله مخالفت کوم کوم ذات سره زما همیشه زندگی ده همیشه د هغه سره زما مخامخ کېدل دي هغه ذات څه ولې ناراضه مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وایي ته الله مه پرېږده نو الله به دې هېڅ ځای کې نه پرېږدي ته الله مه پرېږده نو الله به دې هېڅ ځای کې نه پرېږدي نن موږ الله پرېښی دی نو دنیا هم پریشانونه ډکه ده او د آخرت پریشانۍ هغه خو د الله تعالی موږ او تاسو سره څومره پریشانۍ د آخرت یو انسان هغه باقاعده پوهېږي
چې زما باندې یو شی واجب دی یو شی را باندې فرض دی او هغه زه نه ادا کوم روزانه مونږ اذانونه اورو مونږ غافلین پراته